بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تهجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. باب الرواية أنس رضي الله تعالى عنهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل چې د خپل ورور مسلمان مدد وکړه، که ظالم دی او که مظلوم دی. یو سړي وی د الله پیغمبره چې مظلوم یې نو زه مدد خو به وکړو، ځکه په هغه سره خلک ظلم کوي، زیاتې کوي، نو د ظالم څنګه مدد وکړو؟ ظالم سره خو چې امداد کو په هغه نور ظلمونه سیوا کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، د دې مقصد دا نه دی، د دې مقصد دا دی چې دا ظالم د ظلم نه منع کوي، دا ظالم د ظلم نه منع کوي. نن سبا خبره داسې نه ده، اکثر د مظلوم ملګري نه یو او د ظالم ملګري ډېر زیات دي. د ظالم شاته خلک ولاړي، هغه ظلمونه کوي او دی وایي زه ته شاته ولاړ یم که نه، خیال لري. یا زمونږ د بر علاقو کې به داسې وو، د یو بل سره به دا فتنې وي، فتنې به وي، ډزې به وي، دښمنیانې به وي، نو به وي زه دې شاته ولاړ یم که نه، لکه ورزر دی که نه، چې هغه به ورډوب کړی به تېرو سیټ ته شم، خیال لري. خو یو خو دغه مسله وه. د هغې نه علاوه اکثر داسې ده، اکثریت داسې دی چې کوم سړی څومره ظلمونه کوي نو د هغه ملګري ډېر دي، او چې څومره مظلوم دی نو د هغه ملګري نشته دی، بس کم دي، ختم دي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ظالم لاس به نیسي چې دی د ظلم نه منع کړي، دی ظلم ونه کړي په مظلوم باندې. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انصر اخاک ظالما او مظلوما، امدادو که د خپل ورور دی، که ظالمی او که مظلومی. فقال رجل یا رسول الله، یو سړي وی د الله پیغمبره انصره اذا كان مظلوما، مدد دې وکم چې کله دی مظلومی، او ارأیت خبر را که ان کان ظالما، که دی ظالمی نو کیف انصره، څنګه مدد وکم؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تهجزه او تمنعه من الظلم، منع کذلره الظلم فإن ذلك نصره، دا د امداد دی، دام د څه دی؟ امداد دی چې دی د ظلم نه منع کوي. الله رب العالمین دا عمل کوي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا واتنا ما وعدتنا يوم القيامة.